بس داسې مې محسوسول لکه چې سادین کې رواني سړی لکه ډېر تکلیف وي. کار نه کوي، تکلیف شته که نشته؟ تاسو ته خو به ډېر تکلیف وي. تکلیف خو بېشکه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا ټیم کې موجود یو پلوسی ده، پلوسی علاقه ده او عزتمندو پلوسی چې دا هغه د خلیلو یو علاقه ده او ډېر په ښکلا او په ښایست باندې یادېږي. عزتمندو د یونیورسټي روډ نه غالبا چې 2-3 کیلومتره باندې لرې ده او تاسو به دا حالات ګورئ، دا لارې کوڅې به ګورئ. دا یو روډ دی، دا خلک راوتي دي، یو احتجاج کوي او دا غوښتنه کوي د دغه واکدارانو نه، دغه د کورسو خاوندانو نه دغه غوښتنه کوي چې زمونږ دا روډ دې پوخ کړی شي، په دې باندې مریض وي، په دې باندې مړی وي، په دې باندې ژوندی وي او ډېر بې انتها خراب حالات دي. عزتمندو ګورو به دغه خلکو سره به ملاویږو چې د دې څه غوښتنه ده او دغه خپل MPA MNA او دغه خلک کوم چې دي اسمبلو ته لیږلي دي او دوی ورله اوټونه ورکړي دي، نو د دوی دې نه څه غوښتنه ده او څه غوښتنه لري. عزتمندو دا ټیم کې موږ سره د پلوسی چې کوم ناظم دی هغه موږ سره موجود دی. ګورو پیله به راسره خپله پیژنګلو کي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الله م قدر وکړي. عزتمن شي کاشف خان تاسو موږ شکریا ادا کوو او زمونږ تقریبا د دې روډ ز خپل پلوسی ناظم البشر خلیل نوم دی او زما ورور مې ډسټریکټ ممبر پاتې شوی دی، درې ناظم پاتې شو الحمدلله. دې پانزم ناظم مو سره خو زمونږ 2.5 کالو شو زمونږ د روډ دونه لوی تکلیف موږ ته جوړ شوی دی چې خاص کر دا د یاسین خان په وخت کې چې کوم دی دا شوی او بیا پاتې شو نو هغه نه پاتې شو، بیا چې کوم دی هغه نه پس دلته په دې باندې موږ ته دونه لوی تکلیف جوړ شو. خلک راشي د سوران پیو باسي MPA MNA چې کوم موجوده هغه په هیڅ قسمه اکشن وانه لیستو. خويندمندو ته زما مشرانو ته زما بیمارانو ته ټول ته لوی تکلیف جوړ شوی دی خو زموږ د هیڅ قسمه غور نه کړو. صرف واحد چې کوم دی صرف تصویران پکې خو لګيږي او صرف خبرې به خلک کوي. نو موږ وایو چې زموږ د مسلې ولې نه حل کیږي؟ فندونه شته چې والے کېږي چې باقاعده چې کوم فندونه جاری کړي دي، نو فندو تاسو جاری کړي دي کارونه ولې نه کوي؟ باقاعده چې کوم تاسو دا کتای شي دونه لوی تکلیف ماته جوړ شوی. زما ماشومان سکولونو ته ځي، هغې چې کوم کله باران وشي نو داسې وي چې بیخي بد حالات یې نو بیا به څه کې بیا به چې کوم ماته وګوره بس هغه کښتو مثال به بیا چې کوم بډ به یې والي او په لاره روانې سړي. ناظم صاحب دا کوم خلک چې مونږ اسمبلو ته لیږلي دي مونږ او تاسو لیږلي دي هو هم ورپسې شروع کړي وو، نو آیا دغه خلک دلته مړي ژوندي ښې بدې له نه راځي دي دا لارې کوڅې نه ویني؟ بالکل باقاعده په ګرځي باقاعده ویني خو مونږ وایو چې دې سترګې پټې کړي دي. سبا ورځ بیا هم شته انشاءالله. دا خلیل چې کوم دی یو ځل دوکه کېږي بیا نه دوکه کېږي انشاءالله ولعزیز. خو بل خلک چې کوم انتهایی تنګ شوي دي خو لکه دې سترګې پټې کړي نو کم از کم ماته ګوره د الله نه یره پکار ده. تاسو سره فنډونه شته، د خلکو اعتماد کړی اعتبار کړی ده باندې د خلیل چې کوم دی تاسو سره مرسته کړې ده. اوس دونو کوي چې کم از کم ماته ګوره موږ ته کم مشکلات دي د دې دا ګوره حل کوي که نه. روډونه موږ دې نه لوی تمه کوو چې ایجوکیشن به ټیک کېږي، هیلث به ټیک کېږي او موږ سره به چې کوم دی باقاعده به موږ انشاءالله ټولې محکمې ټیک کېږي او پولیس او ټریفک موږ ته یو شی چې کوم دی واحد چې کوم دی مهرباني وکړي موږ دې مصیبت نه خلاص کړي. د روډ موږ ته انتهایی غټ تکلیف دی نو کم از کم نور څه کولی شو که نه کوي او نور څه وشو کم از کم دا روډ دې موږ ته وکړي. ناظم صاحب کله چې داسې واقع وشي مړی ژوندی وي دې باندې مړی وړل دا خو به خلکو ته ډېر تکلیف نه وي؟ مړی چې کله وشي نو موږ ته پې لوی تکلیف جوړي او چې کله بیا خټې مټې وي باران شوي نو بیا خو انتهایی لوی تکلیف یې نو بیا څه کوو بیا موږ لار بدلوو په دې لار بیا موږ راتلی نه شوې بیا موږ په بل سایډ بل لاره ولګورو. نو لهذا دې ته زه ریکویسټ کوم درخواست کوم چې مهرباني وکړي او باقاعده دا وایم ما دې باندې انټرویو وکړم انشاءالله دې باندې به چې کوم دې نه پس دغه باندې به چې کوم احتساب ته به ځم او باقاعده به چې کوم دی په دغه کې به دغه درخواست ورکوم په ټیکدار باندې او دې کې چې کوم خلک چې کوم دی انوالډ چاته چې کوم دی دا منظور شوی دی او کوم MPA مې نه دي نو زه هغې ته خواست کوم چې تاسو چې کوم دی ټیکدار له پېږې دا ټنډر شوی دی ټیکدار راغلی او یو څو شاول یې وکړي ګندې اولې نه وکړو او واپس چې کوم دی موږ ته کار پرېښو. ناظم صاحب مونږ داسې اورېدلي چې د روډ باندې کار شروع دی مونږ خو ډېر خوشحاله شو. مونږ ویل الحمدلله یو علاقه ده هغې کې کار شروع شو انشاءالله دا روډ به وشي. څه غوښتنه لري هغه ټیکدار څه شو هغه ټینډر څه شو هغه MPA MNA څه شو؟ مونږ دا غوښتنه لرو چې حقیقت دار د خلکو چې کوم د توقعات وي او د خلکو چې کوم توقع وه هغه بیخي چوټه ختمه شوه خو اوس کم از کم مونږ دغې ته چې کوم دی پکې ګورنمنټ ته دغه ته سترګې دي چې نور څه نه خو چې کم از کم زما دا اهم مسله ده زما دا روډ مسله دی حل کړي نور چې کوم دی الله تعالی دې رحم وکړي ما ته پته نه کېږي او نه به وشي خو چې کم از کم زمونږ چارواکو نه او زه موجوده ګورنمنټ نه موږ دا چې کوم دی پکې خاص کوو CM ته موږ خاص کر دغه کومه ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ په دې باندې فوری اکشن واخلئ. کم از کم زموږ MPA منسټران هم شته MNA هم شته نو هغې له پکار چې په دې باندې راځي چې دې ته خو لږ وګوري دې حال ته وګوره نو موږ ته هر څه همدغسې ګنده په ګنده پرېښي دي
نو تاسو موږ شکریا ادا کوو مهرباني. ناظم صاحب نشته انصاف نشته که انصاف وي او دغه خلکو دا لارې کوڅې کتمندو که دغه خلک نن راغه او نن ورسره موقع ده او زمونږ په دې پلورسو کې په دې تاکالونو کې په دې لارو کوڅو کې وګرځېده نو انشاءالله زما دا ناظم زما بل رور به نه راپاسي او دوی به نه ویډیو کوي او نه به دغسې غوښتنه لري. خو که چېرته زمونږ ایم پی ای زمونږ ایم این ای زمونږ واکدارانو زمونږ مونږ لیږلي دي دغه سملو ته که دوی خپله ذمهواري تر سره پورې ورسوله او خپل کار ته کار وویلو نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې دا نن مونږ کم ولاړ یو دا به بیا مونږ نه ودرېږو او زمونږ کارونه به دوی په خپله باندې حل کوي. عزتمندو دغه خلکو نه کم خلک چې د دې سره ریلیټډ دي کومو خلکو ته چې دا ټینډر شوی او کومو خلکو چې په دې باندې لږ ډېر کار کړی دی د هغوی نه هم دا غوښتنه ده چې مهرباني وکړئ د الله دپاره سوال درته کوو راشئ او دلته د خپل کار تر سره پوسوئ. که دا نه وي نو د ناظم صاحب او د علاقې دا وینا ده چې انشاءالله دې نه بعد به مونږ دې باندې کیس اچو چې د یو کار ټینډر هم وشو د هغې منظوري هم وشوه هغې کې لږ ډېر کار هم وشو او بعد د هغې نه هغه کار بندېږي نو یا خو زما د ایم پی ای ایم این ای کمزوری دی او یا زمونږ کمزوري ده دا زمونږ پیسې دي نه ایم پی ای د جیبه لګئ نه ایم این ای د جیبه لګئ نه بل څوک د جیبه لګئ. وعلیکم السلام. میر صاحب څنګه یې تاسو ښه ښه یو ټیک ټاک په شکر. دې روډ راغی د پلوسې دا روډ ډېر بوره حالات کې څنګه محسوسوئ تاسو؟ نو بس داسې محسوسوو لکه چې سادین کې روان وي سړی لکه ډېر تکلیف وي. کار نه کوي تکلیف شته که نشته تاسو ته خو به ډېر تکلیف وي تاسو تکلیف خو بېشکه چې ډېر دی خو لکه پکار چې دا جوړ شي ډېر زیات ضروري دی. غوښتنه لرئ دغه واکدارانو تاسو ویني دا وخت کې بس دا هم وي چې جوړ شي نو بس ډېره ښه وي نو موږ ته به اسانه ډېره تکلیف شته خلکو ته تکلیف ته تکلیف خو شته ډېر تکلیف مشکله اوبه راغلې دي خوشي کړه روډ باندې خټې ولاړې اوبه هم دې نالې نه راوړي دې باندې بالکل راوړي شته دې تکلیف بالکل. زمونږ دا کیمرامین به د توخ عزتمندو کله چې اوبه لګي را ډېرې شي دا په دې روډ باندې راوړي زمونږ میندې خویندې او زمونږ ټول چې دی هغه په دې روډ باندې بیا تېرېږي نو عزتمندو د تلو شان پکې نشته دی ډېر بې انتها بوره حالات دی. تاسو ګورئ دا اوبه دې خوا راوړي نو هغه ایم پی ای او هغه ایم این ای نه مې دا درخواست دی کومو خلکو چې تا ته اوټونه درکړي دي کومو خلکو ته چې دغه اسمبلۍ ته لینډر چې دی هغه د پوره سړکو کې او دوه شاولي اوچت کې نو دغه خلک سترګې په لار دي دغه کار ته چې کله به دا روډ پخېږي او کله به دې باندې کار کېږي. همدې سره اجازت غواړو د خپل کیمرامین کاشف سره د لوی الله په امان.